اللہ په قرآن کې دا سبق ورکړي چې دومره عظیم جرم او عظیمه ګناه چا کړی وي او په خپلو بدو پیمانه شي نو د هغې دپاره مستقل حکم راشي چې پروا مه کوه، زما کار دا دی چې تو ہے خطا کے لیے اور ہم ہے عطا کے لیے، تو ہے خطا کے لیے اور ہم ہے عطا کے لیے. تب غلطی کیا اس بدر تماتی کو نمازیزان قرآن کریم کے بلزے کے راضی انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. یو سړی په غلطای باندې گناہ وکړ، گناہ چې سړی کوي یقیني په غلطای، هغه وخت کې نادانی بیوقوفی عقل کار کوي. یعملون السوء بجہالۃ په ناپوهۍ یو گناہ وکړه، ثم یتوبون من قریب او بیا توبه وباسي. نو الله فرمایي فاولئک یتوب الله علیهم، الله د توبه قبول کړه. د دین او چت بل قانون دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ګناه چې ما کړی و آیا دا داغ برابر دی وي د ګناهو که بالکل به صفا شي؟ پیغمبر وی الطائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه ایستونکی د ګناه نه داسې دی چې دا اډو چرې کړی ده. بل حدیث کې راځي چې توبه ایستونکی د ګناه نه داسې شي که یوم ولدته امه، لکه نن چې دی د موره پیدا کړي. تاسو خیال راغی؟ عرض میں داو دا مسلم شریف یو روایت کہ قیامت کے بعد یو جہنمی اللہ معاف کی او جہنم نہ بے بار رو بس پدے غاڑا بپروتی چې په غاړه پروت دي نو دی به جهنم کې دا التجا کړي چې یا الله دې اور نه مې وباسه نو نور څه نه غواړم. دا الله دې رحمت ته وګوره، دا هغه دې شان ته وګوره، دا هغه دې کریمانه خصلت ته وګوره. یا الله دې جهنم نه مې وباسه نو نور څه به نه غواړم. وی بیا به م ګوره څه ووایه، وی یا الله بیا څه نه وی چې اور نه وباسي د جهنم په غاړه چې ډېر سات تیر شي، دا خلق بھی تیریږي را تیریږي، وای دا جهنمی دی. دی بیا خدای ته وایي چې یا الله دې جهنم غاړې نه مې لږ لرې کا، دا خلق تهمت راکوي چې دا دوزخي دی. ملایکو ته وایي لرې یوسئ، لږ چې لرې یوسي څه ساعت پس چې وګوري د جنت دروازه به ورته ښکاره شي. دی به بیا خدای ته وایي چې یا الله که دې دروازې سره دې کېنولمه نو بیا نور څه نه وایم. الله